شي نصر بابا را مدد شي زکه علماء لیکلو دا پنځه بزرگان دا تفسیر المانی ذکر کوي دا نیکان دا قوم نو بزرگان اولیاء دا قوم نو دا پنځه سو تیز وای دا قوم بزرگانو نیکان خلق اولیاء بس بیا باغ اولیاء تا دای د محبت په تقاضا په دې شرک مبتلا شول را مدد شي ګورې عیسایان عیسی علیہ السلام سره محبت کی غلو کاو په شرک مبتلا شول الله وی لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم کافر زکه عیسایان شول چې د عیسی علیہ السلام په محبت کی غلو کا او هغه محبت د الله مقام ته ورسو یهود ولی مشرکان او گمراه شول ځکه چې هغه د عزیر علیہ السلام په محبت کی دی حد ته ورسېدل چې عزیر ابن الله ګڼه عزیر ته د الله صفاتونه ورکړو د محبت نه کله کار خراب شي یو سړی د خپل مشر سره محبت کوي هغه محبت دی حد ته ورسېږي چې هغه خپل مشر بیا د خدای مقام ته ورسي وی هر خبر سے با خبر کله دا چې غوي فلانے استاد محترم وی ہر شر پہ نظر فلانے استاد محترم دا محبت کی شرک مبتلا شي خبرونه رسېږي پیر بابا درته وایم یو نیک سړیو داغه کتابونه لیکلي دي پیر بابا کتابونه لیکلي عالم خلق داغه سره محبت کو حتی محبت کولو کی د پیر بابا د وفات نرستو داغه د قبر نه د شرک اډه جوړه شو دا یو نیک انسانو د خلق ور سره محبت خو پاغه محبت کې دی حد تور رسیدل چې سبل ستی جوړ شو دی په لار شاه علی اجویری رحمهم الله دا یو عالمو کله چې دی د ظالمانو د ظلم نه هجرت کا راغه پلاور کې آباد شو نو خلق د تابعدارو دا یو نیک انسانو علی اجویری چې نن ورته خلق داتا سے بوئی نن ورته خلق سوئی داتا سوق دے دینے والا سوق دے وګوره کنه ښا خلق ورته گنج بخش ہوئی گنج بخش خزانے بخشنے والا کون ہے شرک تو رسید حالانکہ د خپل نامه علی اجویری رحمهم الله دا د اجویر اوسیدون کې او د هجرت کړو په دې مسله د توحید باندې لاهور ته خلق نه پرې خودو د اجویر نه لاهور ته راغې او بیا په لاهور کې نوسی او بچی اولادو تابعدار دبایو مریدانیو کله چې د وفات شو داغه د وفات نرستو خلق داغه پسې دا وتړل چې داغه قبر ته ځینو پټی ته ځي او چې راځي ته هم سکیږي وای کنه یارانو پټی ته ورته ځي کنه تلیه چرتا سوکتلی دی داتا دربار تا تلے پټی ته ورته خلق زی بابا کنه زی سجدی ورته لګای کنا وګورئ نیټ مړه نن خدا نیټ دور دے قبر ته سجدی لګي دا سجدی یاد د خدای توب مقام ته یو ولی رسول یو بزرگ رسول دا د وجد محبت نه په شرک مبتلا شي نن بازي زمونږ افراد ځان ته توحید وینکی وای هغه په محبت کې دی حد ترسیږي چې ان قریب دا د شرک وړه کولاو شي محبت دا یاد لره د پلار سره د حدودو مطابق د مور سره د حدودو مطابق د اولاد سره د حدودو مطابق د بیبي سره د حدودو مطابق کچری بیبي سره تاغه محبت کو کوم چې د مور سره کې دا بیبي در باندې طلاقيږي کنه طلاقيږي علما مفتیان ناست کچری دغه محبت د بیبي تا د مور او لور سره وکا یاد لرا کفر تا ور روانيږي کنه دغه د محبت خپل حد دی اوس د بیبي هغه محبت ته د مور او خور سره نشي کولای شي جواب راکې کنه یارو دې ټول مړه او کچری د مور او د خور
هغه محبت د ښځې سره وکړي نو ښځه په تا څه کېږي؟ هر یو څیز دپاره محبت درجه ښودلې ده. عیسایان په محبت کې عیسی علیه السلام ته ورسېدل، په شرک مبتلا شول. یهود په یهودیت کې د عزیر علیه السلام سره محبت کې شرک مبتلا شول. د نوح علیه السلام قوم دغه 5 بزرګانو په محبت کې چرته لاړه؟ وای چرته لاړه؟ په دې دور کې هم راپاسېدل بعضې روافض او شیعګان چې هغوی محبت د علي رضی الله تعالی عنه سره دې حد ته ورسو او د هغه 12 امام سره دې حد ته ورسو چې هغه محبت کې د خدای توب مقام ته علي رضی الله تعالی عنه ورسو. یا علی مدد چغې وای که نه وای؟ جواب راکړئ که نه؟ اهل بیت سره محبت کی دې حد ته ورسو، یا حسن یا حسین یا علی یا فاطمه، دا چغې وای که نه وای؟ جواب راکړئ که نه؟ دا یاد لرئ د محبت خپل حدود دي. کله چې هغه محبت دا حدودو نه زیات شه یاد لره سړی ګمراهي طرف ته روانېږي او ګمراهي دروازې کولاوي. ځکه شیعو به وي چې زمونږ ائمه زمونږ امامان دی نه څه شی پټ نه دی، او بیا به هغوی وي چې امامان زمونږه 12 امام چې کوم دی د شیعو هغوی به وي چې 12 امام زمونږه هغوی نه څه پټ نه دي. ان الائمه هغوی به وي اصول کافي د هغوی د فقه معتبر فتاوا او کتاب دی چې ټول شیعه دا تسلیموي. ټول شیعه څه کوي؟ مونږ هدایه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا فتح القدیر په خبرو نه رسېدی دغه شان د هغوی د فقه معتبر کتاب چې ټول شیعه تسلیموي فقه جعفریه والا اصول کافی دی. څه دی؟ اصول کافی. هغه اصول کافی کې شیعګان وایي ان الائمه یقینا زمونږ ائمه زمونږ بزرګان علیه السلام هغوی ورته وایي یعلمون علم ما کان وما یکون وانه لا یخفى علیه شیء. دی چې څه کېدل په هغې هم پوهېدل، څه چې آینده کېږي په هغې هم پوهېږي. زمونږ د ائمهو نه زمونږ د امامانو نه څه پټ نه دي. موحدین هم دا چغې وایي که نه، هر شر پې نظر او هر چیز پې خبر. دا د محبت هغه لار هغوی لټولې وه. هغوی وی ان الائمه یعلمون علم ما کان وما یکون وانه لا یخفى علیهم شیء. وی زمونږ ائمه 12 امام چې د هغوی کوم دي 12 امامان وی هغوی چې څه کېدل او څه کېږي په هغې باندې پوهېږي او د هغوی نه څه شی پټ نه دی. وی څه چې کېدل او څه چې کېږي د هغوی نه څه شی پټ نه دی. جنریټر کار نه کوي، زوی بجلي نه جوړوي، کښېنه بس را بشي. خیر قرآن څه وایي؟ قرآن وایي لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. نشته دی هغه مخلوق ته د غیبو څیزونو علم کوم چې اسمانونو کې دي او کوم چې ځمکه کې دي الا الله. که علم د غیبو دی نو چاته دی؟ چاته دی؟ د پټو څیزونو خبر چاته دی؟ الله ته. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. ځمکې اسمان والا مخلوق، اسمان والا ملائک، ځمکه کې جنات دي، انسانان دي، پیریان دي، دغه شان حیوانات دي، مارغان دي. لا یعلمون الغیب الا الله. دی په غیبو باندې نه پوهېږي، په پټو نه پوهېږي، که پوهېدی نو څوک دی؟
اوش یوینا 12 امام ته علم دی ما کان و ما یکون باندې پویدا او داغی نه څه شی پټ نو عرض می دا کولو یاد لرا مرګرو چې چا کې شرک راغې د شرک کی دراغه یاد لراغه تبا دی او تباہی طرف روان دی داغی حصہ عمل د الله په دربار کې قبول نه دی خوا کاغه عمل د موز دی خوا کاغه عمل د روجی دی خوا کاغه عمل د زکات دی خوا کاغه عمل د خیرات دی خوا کا عمل د هر نیک عمل دی لیکن د الله په دربار کې قبول نه دی الله خپل نبی ته وایي چې زما نبی و من یشرک بالله بلکې د الله نبی الله خپل نبی ته وایي لئن اشرکتا لیحبطن عملک اے زما نبی یاد لرا کتام ما سره شرک کا ستاغ عمل به تباکم مزونه به تباک بی ور کوي چې زما نبی لئن اشرکتا لیحبطن عملک کتا شرک کو ستا عمل بم تباکم او مرګرو چې د نبی عمل د شرک سره تبا کیږي بالفرض نو آیا د امتی عمل به د شرک سره پاتې شي جواب را کوي کنه ذکر رب العالمین فرمائی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اللہ وی شرک ان کے چی شرک کئی دا اعمالو دا پاربا پور دا قیامت طول نوی کل رب العالمین فرمائی حبا منصورا عمل بے گرد و غبار وی عمل بے گرد و غبار وی او گرد و غبار باندی تیز سلی راغا اغا عملی ورطا تباک اغا گرد و غبار اونستا اللہ وی دا وجی دا شرک دا عملنا دا مشرک اغا عمل تباو اونستے شو پلاس بیرانشی شرک دا وجی نا عمل سکی گی دا یاد لرا اعمال کسمر لوی ولی ندی اے مشرکینو گورا اعمال کول مشرکینو جماعتو نا جوڑول قرآن ہوئی مشرکینو دا شرک پا دور کی حجونا کول قرآن ہوئی مشرکینو دا شرک پا حالت کی خیراتونا کول او بی پا خلق اس کولی خیراتی قرآن ہوئی سورت انفال او توبہ راوارو آغا طرف تنظم لیکن صرف ستاو زین تا اللہو کی چیو خبر کزشی اے مرگرو تا سنتا پوسکو آیا جماعت جوڑول عمل دے آنا دا دین عمل دے کہ دا بی دی نہیں ٹول وائی کلچ بیت اللہ غنتی جماعت جوڑی دا دا مشرکینو سردارانو اعلانو کا چگرے دا اللہ کور جماعت جوڑی گی اللہ پاک دے او جماعت ہما پاک دے نو اللہ پاک دے او جماعت پاک دے نو پا پاکو پیسوی جوڑ کئی پلیتی ورکی وانا چوئی اللہ دا سود پیسی وانا چوئی دا جواری پیسی وانا چوئی دا غلا پیسی ورکی وانا چوئی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی اعلان کئی چا اللہ پاک دے نو پاکی پیسی پا بیت اللہ جوڑولو کی واچوئی دا نبی علیہ السلام دا نبوت نوڑان دی خبر پا خبر ورسی نہیں ذکر دا بیت اللہ بنیاد اول اللہ دا ملائکو پلاس کی خودو بیا داغی نباد دا آدم علیہ السلام پلاس داغی بنیاد کی خودشا بیا ہر نبی چی وقتاً پا وقتاً رات دا بیت اللہ بنیادی کی خودو تازہ کولوی اس دغه دور د مشرکینو چراغې دی وی بیت الله جوړو س جوړو خو بیت الله جوړولو کې پاکي پیسي باچوي پلیتینا او مرګرو تاسو توایم سمره اخلاص او پای کې چې بیت الله غونتی جماعت جوړو لیکن په پاکو پیسو په پلیتونا د پاکستانو غونتی نه چې د سود پیسې په چاند د جماعت کې اچي اچي کې نه اچي ځکه خو تبایو کنه یار چرته ما دا سوزلوي چې خبردار کوم سړی سودی او جوارګر دی هغه د جمعې چانده ګوري ما ته رانه کی جماعت کې وانه شي دا اعلان کول ګوري ډېر ګران دي ښا خدا زه کولی شم دا نورې غړو بلاندې بوزي خبردار سودی او جوارګر او غلط سړی
په چانده کې پیسې وانه چوي ځکه حدیث کې را دي په دې پیسو باندې د دې مثال د خیرات داسې دی لکه میتیازي چې په میتیازو وینځي بولو په بول صفا کې او تاسو ته وایم د آرامخور خیرات داسې مثال لري د الله نبی وی لکه بول چې په بولو صفا کوي آیا بول په بولو صفا کیږي میتیازي په میتیازو صفا کیږي د سودی د خیرات او د جوارګر او د آرامخور د خیرات داسې مثال دی کده قربانی کوي کده حج کوي کده جماعت جوړي هر څه چې کوي په خبره پويږي نه پويږي زما خبردار شي حرام نزان بچ خیر چې کله بیت الله جوړی دا نو دومره په اخلاص علماء لیکلو د عربو 12 یا زیات او کم قبیله راجم شوي توجه سره واوري تاریخن علماء ذکر کړو ټولي قبیله راجم شوي پدې کې یو کانو چې کانی ته حجر اسد ویل کېدا دا د جنت نه راغلو پاغه وخت کې شرط نه راغلو دا کانی اوسم لګیدل حجر اسد حدیث کې را دي کله چې دا د جنت نه راغی دا د کوچو د پیړې غونتی تک سپینو داسې سپینواله په دې کې اوس تور دې ک سپین دی دا تور ولیش حکمت معلوم دی توجه کوي خبره دې تک سپینو نن چې دا تور تور ښکاری د دې کانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صفت دا دی چې دې ته چا استلام کو الله اکبر حاجان طواف کوي کنه څه کوي ورته دې ته استلام کوي یا ورزي او خلې نو د دې بند ګناه حدیث کې را دي دا ځان تراکاږي لکه مقناطیس چې اوس په ځان تراکاږي داغه ګناونو د انسانانو دراخلو د وجنا د تور شو ځکه یو حدیث کې را دي چې کله انسان ګناو کی د پزړه باندې تور داغو لګي نقطه السودا سوشي نو دا داغونه تور تور د ځان تراکاږي دا انسان د ګنا نه وینځي او پاکي دې ځکه تور شوی دی د کوچو د پیړې غونته سو بابا جی سپینو ښه توجه کوي خیر دغه کانه چې کله بیت الله کې نسب کولو کې خودلو نو د عربو 12 یا کم او زیات قبیله راجم شوي د هرې قبیله یو سردار او توجه سره واوري هر یو سردار د قبیله میدان توزی او هغه دا داوا کوي چې دا کانه د حجر اسد زده قوم مشریم دا زما حق دې زبې کېدم په بیت الله کې بل قوم مشر را پاسی هغه وی زبې کېدم تاریخن علماء ذکر کړو یو پیاله د وینو نه ډکه پرته ده د وینو نه یو پیاله ډکه کې خود ده توجه کوي خبره ته الله دې د آخرت د ګرمۍ نه په دې ګرمۍ مونږ بچ کړي او توحید چې اورئ که نه د آخرت د ګرمۍ نه په دې ګرمۍ بچ کېږئ دا دومره ګرمي نه ده انشاءالله ښه الله تم آخرت خسته کی الله ٹھیک دے مولوی سے بس توجہ کئی خبری تا پیالئی کی گتا د قوم سردار را پاسی ڈوبکی او داغی نوینی ساسی خلق تا اعلان کئی چو خلق واوری د دی بیت اللہ کی دا کھانے کی خودل زد قوم مشریم دا زما حق دے دی تبل سوک پر خودوتا تیار نیم دا ثواب بزگٹم او زما قبیلہ دی ثواب پر خودوتا بل چاہتا تیار قام قبیلہ پوینو بدا سے سرکم سنگ چی دا گتمی پوینو سردا خودی ثواب پر خودوتا بل چاہتا تیار اخلاصو کنو نن چې پاکستان کی جماعت جوړ گئی استا کور کې د روټۍ نمبر راشي سمره باندې کې کور کې زنانه بیماری دی ماته د ورځې پس راکې کو کنه کو باندې جماعت کې چې د نمبر د کار راشي جماعت جوړیږي په الله یقینو که سمره باندې کې په اخلاص سره کې په ایمان وایا هغه مشرکان داغه اخلاص ته ګوره او خپل اخلاص ته وګوره داسې په اخلاص عمل کولو بل سردار د قبیله را پاسی
هغه پیاله کې ګوته ډوبه کې هم دغسې اعلان وکړي چې کام قبیله په وینو سره کولو ته تیار یم لیکن دې ثواب ورکولو ته بل چاته تیار دومره اخلاص و مونږ کې اخلاص ډېر وکړه هغوی کې جواب راکوي که نه د جومات د کار نه پټیو کوې استاد اعلان وکړي هلکه سبا اختر دی جومات به وینځو روغ غوندې سر پناه کړي جومات صفایي به کوو په خبره پوه نه شوې یارانو یار د جومات په خدمت هم راته ځان بد لګي اوس اخلاص ته خپلو ګوره او د هغوی ګوره خیر اخیر کې فیصله دا وشوه چې بای څوک د وخته بیت الله ته د وخته راغې په سردارانو کې د چا سردار بس هغه به فیصله کوي بلکې هغه دی دا کاڼې بیت الله کې کیدي د قوم خلق د هرې قبیلې راوته سارو وخت دی چې بیت الله نه یو وایي زما مشر به د وخته راغلی یو بل وایي زما مشر به د وخته راغلی الله الله د امام الانبیا نه څوک د وخته پاسېدونکو عبادت ته وی او به څوک جواب راکوي که نه اوس په دې انتظار دي د بیت الله ګیټ او دروازې ته ګوري یو وایي زما مشر او بل وایي زما مشر ګوري انتظار کوي چې د 14مې سپومۍ امام الانبیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیت الله د ګیټ نه راووته ټول به یک آواز وایي ابشرو 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 زیرې واخلئ زیرې مې در باندې جال امین راغې امانتدار راغې رښتینې زیرې واخلئ زیرې واخلئ رښتینې د بیت الله د ګیټ نه او دروازې نه راووته حتی مرګرو چې کله امام الانبیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله د ګیټ او دروازې نه راووته قوم ته رانږدې شه قوم ته ویو قومه څه کول غواړئ وی رښتینې امانتداري موږ په تا فیصله کوو وی فیصله په ما کول غواړئ وی آو په ما کول غواړئ وی آو وی راشئ د قوم ټول سرداران را میدان ته شئ بیت الله هغه کاڼي ته هغه حجر اسود ته بوت وی صادر راړئ په صادر کې په خپلو پاکو لاسو مبارکو هغه کاڼی راواغستو کېښود او صادر نه ګیر چاپېره سردارانو ته وایي ودرېږئ ودرېدل وي اوچت کوي دا کاڼی اوچت یې که چې کله نصب کولو دپاره کېښودلو دپاره ځای ته برابر شه امام الانبیا بیا په پاکو لاسو مبارکو واغسته د بیت الله په هغه دیوال کې ولګولو جګړه هم ختمه شوه او داغه یغه جګړه مرګرو په اخلاص باندې وا په څه باندې وا په ثواب باندې وا قتل ته تیارو لیکن ثواب پر خودو ته بلتا داسې اخلاص سره اعمال کولو داسې اخلاص سره د دین خدمت کولو لیکن رب سے فرمائی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دا اخلاص والا عمل بے پورد قیامت یار ما جوړ ستړی کوي دا اخلاص والا عمل الله وی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دی تبه طول نوی دا به پوره د قیامت تباہ او برباد وی د شرک سره اعمال سری قرآن کریم وی قرآن کریم دا اللہ کتاب دی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ دا اللہ کتاب گواہ دے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کچری شرک دیو کو ستا عمل بتباکم ستا عمل بسکم عمل سرے مز دے کنا دے جواب را کئی روجہ دا کنا دا خیرات دے کنا دے حج دے کنا دے اے توجہ آوری عمل دعا غختل درب ندیانا جواب را کئی کنا دشپی وقت دے
شپدا سباب میدان توزی ابو جال ولار دے بیت اللہ کی سوال کی کم جائے کے سوال کے ابو جال دے نبی دوستوں کے دشمنوں وائی 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 دوستوں کے دشمنوں تیز وائی مڑا دوستوں کے دشمنوں کم جائے کے سوال کی بیت اللہ کی سوال صدے وی اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم اے اللہ زما سوال دے بیت اللہ کی کدا محمد او دد مرگری برحق ویوزی خلاف کم سبا میدان تو زمو جنگ ورسر کوما او دی برحق یوز پناہ کم نو اللہ پما باندے کانی ورو داسماننا یا بل سزا راکا تا چا سوال کرو تیز وائی چا کرو ابو جہل پا کم زائی کی کرو کم اشپا باندی دا بدر پشپا اس ابو جہل چیز سوال کئی بیت اللہ کی کئی دا چانا کئی اللہ نہ کئی اللہ منو گرے اللہ منو خدا اللہ منو لو سر سر وارا خدایان جوڑ کرو شرک کولو لکه موږ مسلمانان چې الله منو خدا تا سیبم وی کنه دغه سیده کنه دا خیر د شپې سوال په بیت الله کې ابو جال چا نه کوي اے واوري مسند احمد کی روایت دی یو ځل د بیت الله طواف کو سره پاس 52 حجونه کړي 54 پوری علماء لیکلي زما علم دی دا 52 کو مشهور دی سو حجونه کړي سره پاس 52 سمرا یعنی 52 53 54 حجونه دي یو ځل حدیث کې را دي نبی علیہ السلام ورته ګوري د بیت الله طواف کوي او په طواف کې وایي لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک اے الله ستا دربار ته حاضرم تا سره شریک نشتا د دین رستو ابو جال بس ځان نه یو ځای کړل ور سره نبی علیہ السلام ورته ویلکم ویلکم کدن کدن وهلاک شو دريگا نور موایا دبوی الا شریکان هو لک تملکو وما ملک یا الله غ شریک دشته چې تا ورته برخي وی سی ور کړی دی الله د ایسو خاوندان دی د برخو خاوندان دی نور دی شریک نشتا سوجونه کړو وای وای سوجونه کړو 52 صد پاسا د بیت الله نه طواف هم کوي په بیت الله کې دنه دعام غواړي او حتی راضی بیت الله کې مزوم کوي زما استاموز د پاکستان جماعت کې او د ابو جال مسکم ځایو بیت الله کې او بابا د بیت الله د کې مسکول لوی ثواب د په 1 लाख باندې او کنه د پاکستان په جماعت کې وائی وائی شبائی بیت اللہ کی مسکی لیکن ددی الفاظو دو وجنا الا شریکن هو لک تملکو وما ملک یا اللہ شریکان دشتے چتا ورطا برخی ویسی ورکڑی دا دا برخو خاوندان دی اولیاء تا ورطا برخی ورکڑی دی دا شریک دشتے نور ستا شریک نشتا اے پا بیت اللہ کی طواف کئی پا بیت اللہ کی دعا غواڑی پا بیت اللہ کی مسکی لیکن تاسو کی ناس مرگری داویل شئی چایا ابو جال سے بجنت تتلی ولی اغا چی مزو نکول ما تا دا 52 حجونو مالکو خواهی آغا چی حجو نکول تاسو نا تپوس کوم وائی جواب را کشا بھئی ہاں پوی شوی که پوی نشوی یارانو سوگدان نشی ویلے چی ابو جال بیت اللہ حج کڑاو بیت اللہ کی دعا غختوا بیت اللہ کی مسکڑاو دا بیت اللہ کاڑے حجر اسد بانی جگڑا کولا دمرا پا اخلاص آمالی کول یا دی عملونو دو وجنا دے بچر تزی سوگدہ ویلے شی دا اللہ سر شرکڑو وی اللہ شریکن هو لک تملکو وما ملک یا اللہ دا دبرخو خاوندان دشتا اسم نن مسلمان مسکی حج تزی
خو که ته ورته وایې هلکه ولي نه مه غواړه دی وایي ولې دا د برخو خاوندان نه دي الله ورته برخې ورکړي دي وایي داسې که نه وایي وایي که نه وایي تیز وایي وایي که نه وایي دا وی د برخو خاوندان دي وای ابو جهل هم دغسې ویلو د برخو خاوندان دي چرته لاړو د حجونو سره چرته لاړو د مزونو سره چرته لاړو د بیت الله کې دعا غوښتلو سره چرته لاړو حجر اسد نصب کولو سره نن مسلمانه جهنم ته رواني زه کله دا خبره کوم زما دوستان وایي دی په توحید باز ډېر کوي یا مخکې ردو کې یو حدیث ملګری وی ما ته ملګري وایي یاره دا استاد جي په توحید باز ډېر کوي ما تا ته څه پته ده ما ته نوي بیماران راشي دی ته کپسولو توحید ګولۍ خو پکار ده که نه که نه ده پکار ای بیمار ته ګولۍ پکار ده که نه ده دغه بیمار دی وایي الله برخې ورکړي دا بچاوي نن دا بیماری دی مسلمان کې شته که نشته دغه کپسول د ته ورکول پکار دي که نه خروره که نه غلطه ده اهل حدیث مرګري یا بل مرګري په ما اعتراض کوي وروره اعتراض دی په ځای دی ما ته بیماران ناستی دا غي دا نظریه وی چې الله د برخو خاوندان مقرر کړي دا غي دا نظریه وی چې عالی مدد وي یا غوث اعظم دستگیر مدد وي یا گردی غوث را مدد شي یا کاکا سے برا مدد شي یا نظر بستان بابا را مدد شي یا پیر بابا را مدد شي نه در مدد شي قابل څوک دی ټول وای څوک دی او چې الله نه علاوه بل ته در مدد شي چغه والا قران سوي ومن اضل ممن يدعو من دون الله الله وي ټولونه لوی گمراه په گمراهانو کې هغه دی چې ما نه علاوه بل ته در مدد شي چغه وي دا څوک وای دا خبره څوک کوي دا چغې په دې ملک کې وي که نه که نه وي دا چغې په دې ملک کې وي که نه وي چې بوډۍ نه به تنور کې روټۍ پرېوته وی بې کاکا صاحب را مدد شي دغه بوډۍ جهنم ته روانه وه دې ته د توحید کپسول پکارو که نه دغه بوډا به نه وي چې را مدد شي لویه ځوانه د بغداد شاهي میرانه زور دې ډېر دی پهلوانه ما نیولې لمن ستا ده دا چغې بېوالي که نه بېوالي نن دا تا صاحب ته د ملنګانو جلوس روان دی ډالۍ وړي په کوم نیت باندې وړي دا شرک دی که نه دی دا بیماری د شرک ته کپسول د توحید پکار دی که نه دی پکار بېشکه وروره ستا اعتراض په ځای دی خو زه وایم تا صرف توحید اورېدلې نورو جمعو کې بیانونه تا زما نه دي اورېدلي ملګرو پوه شوئ که پوه نه شوئ اوسما مختصر وایم جماعت جوړو ابو جهل بیت الله غونته حاجیانو ته اوبه ورکولي ځکه مکه کې دا آیات لري تفسیر خازن ذکر کوي چې د مکې ته مکه ولې وایي ځکه بقلت الماء مکه کې اوبه کمې وي مکې ته مکه ولې وایي ځکه د اوبو کمې او پای کې نو مشکونه به په اوږو باندې د اوبو ډک کېښودي وو مشک پېژنئ سرمنې نه به یې جوړ کړو ګیلاسونه به ورسره په لاس کې وو چې کله بیت الله ته حاجیان براتلل ابو جهل او د هغه ملګرو مشکونه په اوږه به کېښودي وو ګیلاسونه د اوبو به یې ورکول چا ورته ووایي کاکا دا ولې وی د اوبو ورکولو کې ډېر لوی ثواب دی سره لکه حدیث کې راځي که نه یو ګیلاس اوبه په چاسکول 2 غلامانو آزادولو عمر ثواب دی سره څو غلامانو نو هغه دې کې ثواب ګڼه قرآن وی اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر الله وی یو طرف ته حاجانو ته اوبه ورکوي جماعتونه جوړوي الله وی دا زما د ایمان والو سره برابر د ایمان والو سره برابر د توحید والو سره برابر نه دی حاجانو ته اوبه ورکول والا شرک کوونکی دی جماعت جوړونکی شرک کوونکی دی بل طرف ته الله وی توحید منونکی دی دا دواړه برابر قرآن وی نه دي برابر
په خبره پوه نه شوئ ما ستړی کوئ که نه څه مو واورېدل دا مسلې به کوئ که نه کورونو بل درته وایم شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کوي وی د حج په دوران کې شکرو کې به ستوان جوړ کړو ستوان پیژنئ غنزاخي څنګه به جوړ کړو علماو لیکلو وی نری وړه میده به کړل چاڼ به کړل کجوري به راواغستې د خوږوالي د پاره پای کې به واغږه بیا به سوچو غوړو کې په اور باندې غنزاخي وکړه سوچو غوړو کې سوچو غوړو کې پخول لوی ثواب وکړه دیک چې ته په ډالټو غوړو کې پخې دی لوی ثواب دی جواب راکئ که نه سوچو غوړو کې پخ کړی پخول غریب ته ورکول لوی ثواب دی او که نه په ډالټو غوړو کې پخول دا لوی ثواب دی سوچو غوړو کې ستوانی جوړ کړو شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کوي شکرو کې به په سر کې خودیو را روان بو بیت الله طرف ته مشرکین ابو جهل او نور هلکه دا څه کوئ وی دا د الله د کور میلمانه حاجیان راغلي دي په هغوی باندې خیرات کوو څه کوو دا ستوان پې خورو خیرات کوو نو خیراتونه هم کول بابا بټر ریجې نه په ډالټو غوړو کې خیرات کې ورکول سوچو غوړو کې به ستوان کول د خوږوالي دپاره چیني نه او ګوړه نه څه به اچول کجورې به اچولې مرګرو تاسو نه تپوس کوم ستاسو د په ذات د الله قسم وي زما دا بیان چې څوک هم اورئ آیا هغه خیرات خو او که نه زما او ستا په ډالټو غوړو کې ریجې ورکول دا ښه خیرات دی جواب راکئ تیز راکئ نه راکوي دا رستونی جواب سوچو غوړو کې خیرات ورکول لوی ثواب دی که ډالټو کې سوچو کې د سوچو غوړو هغه خیرات کوونکي چې ابو جهل عتبه او شیبه ابو لهب ابو طالب دی آیا هغه به جنت ته تلي جواب راکئ وجه څه ده ځکه شرک کو و مسلمانه که ته غواګانې په قربانۍ کې حلالې کې خیراتونو کې دیګونو کې غوښې ورکي یاد لره عقیده دې د الله په ذات نه وه ته وې الله م کوي خو دا خو چې دې ورکې پیدا که که نه دې ته څه وایي الله کوي خو به نه وی ورسره الله کوي بس بھائی بل څوک کولو والا بل څوک اولاد ورکولو والا بل څوک مصیبت او غم لرکولو والا بل مالک د نفع نقصان کولو والا بل را مدد کولو والا نشته دا عقیده چې دې وساتله ستا موس قبول ستا روژه قبول ستا خیرات قبول ستا آینده راتلونکي قرباني قبول ستا جومات جوړول قبول ستا مزونه کول قبول ستا خیراتونه په ډالټو غوړو کې قبول یاد لره که هغوی په سوچو غوړو کې کړو خو قبلېدل نه پوه شوئ که پوه نه شوئ یارانو شرک نه به بل هم بچ کوو خپل ځان به هم شرک څه ته وایي بس موضوع القرآن کې ما په تېره جمعه ووي درته دیوبندي عالم دا دیوبند چغې چې وایي دی دا خبرې نشي کولی ښه خفه کېږئ ما اسې برای نام دیوبندیان زه به دا وایم برام نام دیگ بندیان دیگ کې نظري چې خیرات کوم ځای وشي مرداره د کارامه د ملا ورته ور روان دي دا برای نام دیگ بندیان دي دیوبندیان نه زویم د علماء دیوبند نه شاه عبدالعزیز رحمهم الله موضوع القرآن کی وئی چې شرک څه ته وایي بس په دې ځان پوهه کوي شرک هغه وایي څه ته وایي هغه وایي شرک یہ ہے کہ اللہ کے صفت کسی اور میں جاننے شرک یہ ہے کہ اللہ کے صفت کسی اور میں جاننے پختو کی اردو کی پوئی گئی نہ پوئی گئی پختو کہتا ہم وی شرک دیتا ہوئی چی اللہ والا صفت بل چاہتا ورکی کاغا صفت پیغمبر تا صحابی تا ولی تا ورکی پیغمبر تا ورکی دے شرک کو شرک یہ ہے کہ اللہ کے صفت کسی اور میں جانے تاسو نه تپوس کوم اولاد ورکول صفت د چا دی قطع قبر نو وختونو دا د شرک کو
मुसीबत तकलीफ वर्कोल वाला ज़ात सोख दे वल कद्र खैरी व शरी उस दाता बल चाना उगण तोरी जांडी ना द अस्पिनाल ना द गवा द खरानो न च पकूर दी टुम्बली दी तसोई द कबर वली न दे उगण दी तो वही शिरक प खबर रसीदई क्यों न रसीदई दगरंग अल्लाह वाला सिफतुना शाता दे मोर कड़ल दी तो वही शिरक नु दीन बजान सातु के ना बाजी खल्क दा तोर तारुन लास्ता चोली अचोली नहीं अचोली हाँ जो खुद अक्सर लड़को माँ चोली की नहीं अचोली अब अल्लाह द गाड़ी लेटूने में सफा खोल दियो नौजवान पलास मिलू मैदान सीधी लड़का जनवाइम अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी तशरीक वेले सूरत यूसुफ बानी ब्याउ गोरे दा तोर तार चिलास ता चीसदा पारा चिलास दर्द में खुशी सिशी दर्द खकौन के सूख दे हत्ता उलमाउ लिखलियो कि चरी तावीज द कुरान और सुन्नत न मूली कलेशी ख्वासर मुस्तकिल बेन गणी दी तम शिरक हुई तो खबर हो रसी दे हाँ दुआई बमा सरे मुस्तकिल न गणी डिस्पिरिन गुलाई द तबी द पारा वाचे वाय अल्लाह बमिदी सर सिकी दाना चिदा गोलई बदे खकई सुख बदे खकई अल्लाह बदी दिस तावीज द कुरान और सुन्नत दे वाचो गाड़ला वह दी सरब में सुख खकई सुख दा बाकी द साथ तो दुविच मळ डिस्पिरिन के टक पकड़ वाचो तो बिल्कुल गो रखन टक पक दे वर की कल वही पेनेडाल वाचो तो गो रखन सब मळ टक पक दे वर की वह टप टक पक सर खकौन के सूख दे तम शिरक हुई खाच अल्लाह मदती बच की असना खैरत मुखराब नशी हो दुआओ कई अल्लाह दे अवल पदी माता और ब्याता सो तदामल कुल तौफीक नसीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम अल्लाहु अकबर मरगुर सुनत हो कई खा